الله الرحمن الرحیم باب بیان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه دے باب کی دا خبر بیانی چې انسان لدا جائز ندی چې خپل ځان قتل کی خودکشی کول ځان په خپل وجل دا جائز ندی دا حرام دی او دا غي وجه دا چې دا د انسان دا کم وجود دی کم جسم دی دا د الله عطیه دا د الله انعام دی په دې کې د انسان اختیار نشته پیدا کېدل او مړ کېدل په دې کې د انسان څه اختیار نشته د دې وجه نه کم سړی قبل سو قتل کی ناغم د الله اختیار استعمال کړی دی ذکر داغه د پاره د خلود فی النار خبره کړي چې دی به همیشه جهنم کی یو سړی که خپل ځان په خپل قتل کی نو دم د الله اختیار استعمال کړی دی د الوهیت دعوی کړی دا د شرک ارتکاب یې کړی دی د دې وجې نه د ده دپاره د خلود فی النار خبره ده خو سوال دا چې آیا الله رب العزت به داسې انسان چرته معاف کی چې هغه خپل ځان په خپله وجلي دا ډېره سخت گمبیر مسله ده خودکشي کول ګناه کبیره دی دې باب کې ښیي دغه چې قتل د انسان خپل ځان له هم جایز نه دی خو د هغې یو وجه خو دا ده چې د الله اختیار استعمال کړی دی ادویم دا د بزدلۍ علامت دی یو سړی چې حالات مقابله نشي کولی حالات نشي بدلولی نو هغه دغه کار وکړي چې په بل چا خو مې وس نشته دی خو په خپل ځان خو مې وس دی که نه دا بزدل دی د حالاتو مقابله کول پکار او دریم خبره دا ده چې کوم مشکل راځي او د هغې د وجې دی خودکشي کوي دا مشکل څوک راولي الله راولي د ده د الله په فیصله ناراضګي ده مسلمان له پکار داري چې هغه هر ځای کې خپل سوچ او فکر استعمالي یو اقدام کوي د ګناه کوي نو پکار دی چې په هغې سل ځله سوچ وکړي چې د انجام به صحیح بیا دویم عنوان کې ږدي چې وان من قتل نفسه بشیء عذب به فی النار چا چې خپل ځان په خپله په څه څیز قتل کړی دی لکه دې حدیث کې به د زهر مثال راځي د اوسپنې مثال به راځي یا د پاس بره نه چېرته راغړولی ځان کم سړی چې کومه سزا ځان له دنیا کې ورکي الله و آخرت کې هغه سره هم هغه سلوک کوي دا ډېر بد عمل دی بیا وی چې وانه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمه جنت ته ونځي دخول ولی سره مگر هغه نفس چې مسلمانی کومو کسانو چې خودکشي کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغې جنازه نه کوله لیکن ملګرو ته به اجازت ورکوه چې تاسو پې جنازه وکړئ په دې وجه موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې عمل نه پوه شو چې خودکشي کول ګناه کبیره ده لیکن دا کمې سختۍ چې په دې حدیث کې بیان کړي دي سختې خبرې د دې دپاره بیان کړي دي چې خلک ویریږي او دا کار ونه کړي دې ته زجرن وایي زجرن یې دا سزاګانې بیان کړي نور دی مسلمان دی کمزور دی الله به یو ځل جنت ته بوځي بیا دې دپاره دی پیش کړي حدیث د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث بیانوي قال فرمایي هغه من تردى من جبل چا چې ځان رور غړو د غر نه غر ته تللی دی دپاره دی چې ځان رور غړي اراده یې دغه ده فقتل نفسه او خپل ځان یې قتل که فهو فی نار جهنم نو دی به د جهنم په اور کې دی جهنمی دی یتردى فیه خالدا مخلدا فیها ابدا
دی به رارغړي په دې کې د همیشه دپاره به یې په دې کې ابدي ژوند به هلته کېږي. محدثین وی دا زوره نه ده ځکه مسلمان خو دی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله یې ویلې ده لیکن دا کار یې د مسلمانانو نه دی کړی. دا د زورنې په طور د زجر په طور باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې کول. کله چې به یو سړي قرض اخیستی و وس به یې و نه به یې ادا کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به علم راغی نو د هغه جنازه به هم نه کوله. د دې وجه دا نه وه چې دی کافر دی، وجه دا وه چې دا خلک اهمیت نه ورکوي پردي حق له. چا نه چې د قرض اخیستی دی نو د هغه حق دا دی چې دا ورته په وخت واپس کړه. کنې د هغې نتیجه به دا شي چې دا سړی به سبا چاله قرض نه ورکوي بیا. دا کم خلک چې دی اخلاقی کمزورۍ کې مبتلا دي چې وس یې رسیږي او قرض نه ادا کوي دی اصل کې د نیکۍ دپاره منع کوونکی دی. مال خوږ څیز دی. یو انسان چې یو ځل ویریږي نو هغه بیا دوباره هغه شان مال نه لګوي. د دې نه خلقو دا مسله جوړه کړه چې څوک مقروض وي نو امام صاحب وایي زه پې جنازه کوم نه کوم تاسو پې وګئ. هلکه ته نبي خو نه یې مړه سکې. دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زورنې په طور ویښ. مقصد یې دا و چې خلقو کې د دې څیز اهمیت پیدا شي، سوچ پکې پیدا شي چې پردی حق نه وي. نو قاتل النفس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جنازه نه کوله بېشک، لیکن که دا بالکل ناروا وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرام منې کړی وی. چې نه منې کوي نو مقصد دا دی چې دا سړی مسلمان خو دی، خدا کار یې د مردانګۍ نه دی کړی، د سړیتوب کار یې نه دی کړی. سړی چې هغه حالاتو سره مقابله کوي، جنګیږي او ځان لا د نجات دپاره څه لار تلاش کوي. د یو بهادر سړي طریقه دا ده، هغه سملي نه دی څیزونو ته. دویم وی ومن تحسا سمن حیسین یہ اصل کې سټلو ته وایي، بیا اسکلو ته وایي، زهر اسکلو ته تحسا وایي، تحسی. ومن تحسا سمن سم زهر ته وایي، او چا چې زهر اسکل فقتل نفسه او خپل ځان یې په هغې قتل کړ فسمه فی یده یتحساه فی نار جهنم. قیامت کې ډېر بد حال دی ده، نعوذ بالله منه. ځان یې قتل کړ فسمه فی یده، د ده زهر و د په لاس کې قیامت ورځ یتحساه فی نار جهنم، او دی به د هغې نسکي په اور د جهنم کې وایي خالدا مخلدا فیها، به دا دی به هم په هغې کې همیشه. قاتل د نفس دی، ځان یې چې څنګه قتل کړی دی هغه سزا به الله ورکوي په قیامت کې، جزاء من جنس العمل. ومن قتل نفسه بحدیدة، او چا چې ځان قتل کړي په یو اوسپنه باندې، چاړه ده، چاکو دی، بل څه شی دی، یا موږ دا وایو ځان یې په تماچه ویشته دی. دا کوي خلک حالاتو مقابله نشي کولی، هغه دا حرکتونه شروع کړي. په دې کارونو کې څه د مشرانو هم لاسیخ. مشران خیال هغې دا وي چې زما دا اولاد دی زما نمبره لوړ شي. لکه هغه د سکول کالج یونیورسټۍ نه هغه ریزلټ راونوړي ځان سره، کم چې پلار او مور غواړي نو دوی بیا زورونه کوي. په هغې باندې بعضې ماشومان دل برداشته شي او ځان مړ کړي. پلار مور له پکار دا وي چې هغه د اولاد نفسیاتو باندې پوهېږي. څه سختي اولاد غواړي بېشک چې پلار مور دی په هغې باندې لږه سختي وکړي، د دې دپاره چې د هغې صحیح تربیت وشي. لیکن د هغې سختۍ دا مطلب نه دی چې دومره سختي دې وکړی شي چې هغه ځان مړ کړي، یا یو سړی په بل چا دومره سختي وکړي چې هغه د حالاتو مقابله بیا نه کړي او ځان مړ کوي. نو دا چا د وجې چې کړی دی قاتل دی، اصل کې شریعت حکم کړی قاتل دی. چاله پې غور ورکول د قتل دا جایز نه دی.
یعنی هر هغه سړی چې هغه د بل د قتل باعث شي نو دا سړی پای کې داخل دی، دله به الله سزا ورکوي. نو چا چې ځان قتل کو بحدیدتن په یو اوسپنه، فحدیدته فی یده، نو د ده هغه اوسپنه واله د په لاس کې یجأ بها فی بطنه فی نار جهنم، یجأ بها فی بطنه، دی وشلی پای باندې خېټه خپله. یعنی څنګه چې ځان دنیا کې مړ کړو خېټه یې شلولې وه شان به خېټه شلوي، که ځان یې په غوږ ویشتی و په غوږ به ځان ولي اوس. دا ډېره بدترین سزا ده. دا موږ له تعلیم را کوي، تربیت را کوي. دا حدیث د ده دپاره هم حکم دا دی چې دی وایي په اور د جهنم کې همیشه همیشه وایي په دې کې. تربیت دا دی چې موږ لا د الله په فیصله باندې رضا کېدل پکار دي. الله چې څه وکړل درست یې کړي دي، ځکه زموږ خالق و مالک دی. لہذا موږ د خپل رضا د الله د رضا مطابق کو، نو دا اقدام باندې کېږي. دویم تعلیم په دې کې دا دی چې موږ له د حالاتو د بدلولو کوشش پکار دی، جنگ نه دی پکار. یو سړی حق نه راکوي د هغې دا مطلب نه دی چې زه ځان مړ کړم. ما ته کامیابي نه ملاویږي کومه چې زه غواړم یا زما پلار مور غواړي، دا نه دی جایز چې زه ځان مړ کړم. زه به د حالاتو د بدلولو کوشش کوم. مثلا طالب علم دی نو سبق هغه څنګه وایي، موږ هم سبقونه ویلی دي. انسان که هغه کمال ته رسي نو هغه دپاره شب زندهداري پکار ده. ما ته یاد دی موږ به په میاشت کې دوه شپې خوب نه کوو. زما مرګور نه ورته پوسئ تاسو. یو سړی چې هغه من طلب العلا سهر اللیالي، کم سړی چې هغه علا غواړي، مخکې ترقي غواړي، هغه شپې روڼوي. محنت یو داسې څیز دی چې هغه انسان کمال ته رسوي. دې سره د الله فضل شامل حالي. د یو سړی چې د ورځې مودي او د شپې مودي بالفرض، دی به دنیا څه وګټي، دی به آخرت څه وګټي، دی به تعلیم څه وکړي، هېڅ نشي کولی. اوس که دی د حالاتو مایوسه شي او ځان مړ کړي نو دا دی ښه کوي. دی خو بله بزدلي وکړه. مقصد دا دی چې که سړي غربت دی نو غربت په څه شي ختمېږي؟ په محنت ختمېږي، په ځان وجلو نه ختمېږي. پلار ځان مړ کړي بالفرض، نو بچي دغه شان بې اثرې پاتې شو. پلار چې و نو څه نه څه ګزاره خو روانه وکړه. بزدلي دا جایز نه ده او سستی کولم جایز نه دی. انسان دې چمتو شي، تیار دی شي. کم کار چې حاصلول غواړي هغې ته دې تکړه شي، ځان دې نه مړ کوي. دنیا کې رزق کم دی نو محنت دې وکړي. اسکول کالج کې نالایق دی، محنت دې وکړي. تعلق کې خراب دی، معاشره نه برداشت کړي، نو پکار دی چې خپل اخلاق بدل کړي. و دې حدیث کې ډېر تعلیم دی، موږ دپاره ډېر زیات تعلیم دی. د الله رضا باندې رضا کېدل، د حالاتو بدلول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم منل، ځان به نه مړ کړې. خدا یو مصیبت راغلی دی، ماشوم سره به څه شي، پلار یې چې واخلي به ځان مړ کړي. پلاران تربیت هم صحیح نشي کولی، بیچارهګان سختی نشي کولی اولاد باندې. چې کله ووایي چې ماله فلان کې ځای واده وکړه ته ولی نه کوم درله، هغه زمانه دی خوښ، نو بس اسان کار دی، لړ شي ګولۍ راواخلي هغه وخوري. چې یو سړی په واده پوهېږي نو هغه له په دې هم پوهېدل پکار دي چې ځان وژل حرام دی. دا قسمه حدیثونه دا عام کول پکار دي. دا زمونږ د ایمان حصه ده چې دا عمل کې راشي او په ملک کې او علاقو کې خودکشي ختم شي. بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې زجرن د جهنم خبره کړې ده چې دا سړی جهنمي دی، او د خالدن مخلدن خبره هم کړې ده. د خالدن مخلدن تعویل مشکل نه دی چې کله دی دا جایز ګڼي دی مشرک دی، کافر دی. ځکه د خالدن مخلدن خبره سمه ده. یعنی یو سړی چې ځان قتلول جایز ګڼي
چې دا جایز دي نو مطلب دا د الله حرام ته حلال وي لہذا د کافر شوی دی. دا تعویل زیات بهتر دی خو زمونږ خلک دا نه خوښوي. زجران طرف ته ډېر ورځي. زجران کې هم خالدن مخلدن مسله لږه ګرانه وي. بل قرآن مجید سره وسګی هغه وایي چې یو انسان قتل کو نو دا سړی د همیشه دپاره جهنمي دی. لیکن بهترین خبره دغه ده چې دی د هغه قتل جایز ګڼي. حلال ورته وایي چې او زه ښه کوم دا چې کوم. نو کله چې یو سړی ګناه ته ښه ووایي د الله ممنوع څیز ته جایز ووایي دی د اسلام د دایرې نه وځي. په دې وجه د خالدن مخلدن خبره د قرآن هم صحیح ده او د حدیث هم صحیح ده. دا تعویل نه دی، دا صحیح خبره ده. دا دویم چې کوم مونږ زجرن وایو یا د همیشه مراد اخلو اکثره موده دا تعویل دی. اگر چې دا تعویل کوي علما لیکن قرآن و سنت سره زیات اقرب مخکنه ده. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.